السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو لونو زه محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غني خان په داسې نظم باندې خبرې کول غواړم کوم چې هغه د زړه چاودې په سرنامه باندې لیکلی دی. راځئ چې وګورو چې د زړه چاودې څوک دی. غني خان وایي په دې نظم کې ستا زړګی وچ و پښتونه زړه مې چاودې دی له تا نه خوی خصلت دی د غلام دی نشه زیاته د باچا نه کله سیک پتا سوریږي مغولی د بابا کیږي بیا پتا په جوتو کیږي بشتي څوک له کوه دامانه عقل پس زړه د ناپاکه لاس د ستړی خوله چالاکه ستا تاریخ د عبرتناکه چیرې خلاص نه د خزانه خپل خیرخوا ته لاس په بډه سرسري ته زر کړې ډډه معامله د ګډه وډه خیلخانه د بې نشانه تا ټوکړې ټوکړې خوشحال کو دربدره د جمال کو خو امان د په سحال کو بے وطن سرگردانه په ډیران یې ناس خوشاله د ګونګوټ سوټو کې جاله بې هنره بې کماله په هنر د ورور پیمانه بې ناموسه ستا کارونه ستا بېکاره ناموسونه ستا زړګی وچ و پښتونه زړه مې چاودی دی له تانه. زما عزتمندو غني خان د دې پښتنو نه ګیله کوي او د پښتنو ته د نظم په ژبه کې د دې هغه بد خویونه د دې هغه برایانې او د دې هغه کمی په ګوته کوي. الله دې کي چې په موږ کې هر پښتون دا برایانې ځانه وباسو. لکه غني خان چې وایي ستا زړګی وچ و پښتونه زړه مې چاودی دی له تا نه خوی خصلت دی د غلام دی نشه زیاته د باچا نه. د کې کم کمی دی د ټول نه غټ کمی دا دی چې غني خان ورته وایي چې پښتونه زړه دې وچ وه زما خو زړه ستا نه وچاودو په څه باندې په دې باندې چې ستا خوی خصلت د غلام دی ستا خوی او خصلت ستا ټول هر څه صفات دا د غلام دي خو نشه دي د بادشاه نه هم سوا ده. په نشه کې د بادشاه نه هم سوای خو خوی خصلت یعنی خبرې د ډېرې غټې دي خبرې د بادشاهانو کې او عمل دی د غلام نه هم پاخوا دی. ولې کله سیک پتا سوریږي مغولی د بابا کیږي بیا پتا په جوتو کیږي بشتي څوک له کوی دامانه. په دې پښتنو باندې سیکانو هم بادشاهي کړې ده اوس په دې تېرو ورځو کې او مغولی زمونږ بابا اورنګزیب علمګیر ته او دې خلکو ته مونږ ډېر زیات لوی دغه وایو که نه دا زمونږ مسلمانانو او تاسو ګورئ په پښتنو کې په دې دنیا په دې نورو قومونو کې چې کوم مسلمانان دي هغوی ګوي غیر قومونو خلکو ته هیرو نه وایي. زمونږ ګوره د پښتنو هیروګان چې دي هغه بغیر قومونه بابر مغول به زمونږ لکه په مغولو باندې انګرېز راغی تباه برباد یې کړو ټول نه زیات پرې خفه پښتانه دي. بیا په انډیا کې پیدا شي او هغه به زما دغه هیرو به وي موږ به هغه ته دعا کو شکر دی چې دی پیدا شو حالان کې هغه په مونږ څه احسان نه کوي بلکې زمونږ وینې څکلو دپاره پیدا شوي مونږ د غلام ساتلو دپاره هغوی په وجود کې راغلي. نو غني خان د پښتنو ته دا خبره کوي چې په تا باندې ګوره کله سیک بادشاهي کوي او کله د مغول چې د بابا دی شو مغول ته موږ سوی مسلمانو نو زمونږ نیکو هلکه چې دی مسلمان دی په ما باندې ولې بادشاهي کوي. دی د ډیلي نه راروانېږي لاهور کراس کوي او د پنجاب کراس کوي بیا زمونږ په سیمه باندې راځي تر کابله پورې ځي او زمونږ نیکه موږ ته نیکه ځکه جوړو چې دا مسلمان دی کلمه ګو دی نو چې دا مسلمان دی زه د سره په دې خبره باندې سمجوته کوم په دې خبره د ته یم چې راځه زما د سیمې وسایل چې دی هغه لوټ کا او زمونږ د ټول پښتون قام وینې وڅکه او زمونږ غوښې چې کوم دی وخوره زمونږ ښځې کونډې کا زمونږ بچي یتیمانان کا هېڅ خبره نشته ځکه چې ته مسلمان یې موږ تا سره ځکه جنګ نه کوو ستا مخې له ځکه نه راځو. نو چې زه دته صرف د مسلمانۍ په وجه باندې صبر کوم نو دا ذلیل چې راځي نو د په زړه کې دا خبره نه راځي چې راځي چې په چا دنګه نه کوم دی مسلمان نه دی. زه خو ستا نه الحمدلله نن په خدای خو نه که پښتون د عربو نه هم زیات غټ مسلمان دی. نو چې کله ته بل ته د مسلمانۍ په وجه باندې څه نه وې هغه خپل سردار کې نو په کار ده چې دغه خلکو هم ته سردار کولی چې نه نه دی دته دی مه چړئ ده باندې مه ورځئ
دی پرېږده په خپل حال کې ځکه چې دی خو زموږ نه ښه مسلمان دی. نو هغه خو په تا راشي دل دي کي تو ته هر څه معاف کړي ولې مسلمان دی. نو دا غني خان وایي چې دا ځان وباسه دا خبره. یو بل نظم دی د پهلوان په نوم باندې انشاءالله به هم زه ووایم که خیر وي. و دا غني خان موږ ته دغه ښیي خپل ځان موږ ته یو آینه ښیي چې راشئ تاسو په دې آینه کې ځان ووینئ بحیثیت د قام. او سیک راغی بیا مغولي راغی بابا دی کو خپل پلار دی کو نیکه دی جوړ کو اغستلو کو پتا باندې سورلی وکړله په سوونو کالو باندې پتا سورلی وکړله. او وګوره بشتي څوک له کوهدامانه بشتي د لیکي چې بچا سقا ورته وي زه خو د دې تاریخ نه خبر نه یم دم په کابل باندې بادشاہي کړو پښتانه دل کړو او اوس د پښتنو په تاریخ کې د دې خنزیر نوم دی موږ وایي دا زموږ د پښتنو بادشاهونه پښتون نو پښتانه دل کړي. بل غني خان وته بل کمې سخي عقل پس زړه دی نه عقل پس زړه دی ناپاکه ستا عقل چې دی دا ډېر کمزوری دی عقل دی ډېر کوز دی ته ډېر شاته یې ستا عقل کار نه کوي او زړه دی پاک نه دی. چې کله عقل دی کار نه کوي نو زړه دی ناپاکه دی. لاس دې ستړی خوله چالاکه لاس دې ستړی په دې دی چې چا پسې توره نه رالې خو په خوله کې سم چالاکې. او ستا تاریخ دی عبرتناک تاریخ دی ډېر عبرتناک دی خلکو د سره څه نه دي کړي. چر اخلاص نه د خزانه څنګه زمونږ تاریخ عبرتناک دی. زمونږ تاسو کو ګورئ دا یوازې دا 40 کاله نه چې دا روس او امریکې په موږ باندې راډنګنې وکړې کله موږ پنجاب وایو کله بل وایو کله بل وایو که نه چې د پنجابیانو داسې وکړو داسې وکړو نه عالمي طاقتونه په موږ باندې راغله او د عالمي طاقتونو سره سره یو قام په موږ باندې ایله نه ده کړې وروه خو موږ وایو نه دا زموږ ورونه دي مسلمانان دي. نو عبرتناک تاریخ زموږ ځکه دی چې چا په قلارو نه یې پرېښي او د خزان نه چېرته خلاص شوي نه یو. یعنې دا څومره وخت چې اوس زموږ په وړاندې تېرېږي دا نه زموږ تاریخ را روان دی داسې چې موږ په قلاره نه یو ناست همیشه دپاره د خپلې سادګۍ په وجه باندې بل په موږ باندې حکمراني کړي زموږ وینې توی کړي زموږ بچي یتیمانان کړي دي زموږ وسایل هغوی لوټ کړي دي. نو ځکه دا پښتون قام د خزان نه چېرته خلاص نه دی. الله سبحانه وتعالی دله سیمه ورکړې ډېره د وسایلو ډکه ده. سرسري ته خپل خیرخوا ته لاس په بډه سرسري ته زر کړې ډډه معامله د ګډه وډه خیرخانه د بې نشانه. غني خان ورته درېیمه کمي څخه د ده چې کومه کمزوري ده خپل خیرخوا ته لاس په بډه یې لکه لاس سړی په بډه کښېږي نو بډه باندې پخوا خلکو خنجر کېښودو چړه کېښودو نو دی چې د خیرخوا یې دی همیشه هغې بډې ته لاس کوي چې وژنمی نو خپل خیرخوا وژني. د پښتنو خیرخوا چې دی هغه به چېرته ښه د ورځ ونه مومي ولې چې دشمن یې څوک دی پښتون په خپله دی. او سرسري ته زر کړې ډډه چې کله ستا دشمني نو بس هغه ته ډډه ووښي چې راځه وژنه مې ځان ورته حلال کړی چرګ کې معامله د ګډه وډه نو معامله د دقه ګډه وډه په دې ده چې ستا څوک خیرخوا دی او ستا خپل لیډر دی خپل مشر دی نو هغه ته په چړو وخې ته یې پرېږدې نه او چې ستا خیرخوا نه دی غمخوار نه دی ستا دشمن دی هغه ته ترور وی نو خیرخانه دی بې نشانه ستا خیرخانه څه شوه بې نشانه شوه. اوس په تا کې څوک دغه نه پیدا کېږي هیرو نه پیدا کېږي په تا کې هغه بهادر نه پیدا کېږي په کوم انسان چې بیا یو قام په مودو باندې فخر کوي. تاسو کو ګورئ زما زموږ د غني خندا خبره چې ده که نه چېرې خپل خیرخوا ته لاس په بډه سرسري ته زر کړې ډډه معامله د ګډه وډه خیرخانه د بې نشانه دا ډېر د عبرت خبره ده. زموږ په قام کې تاسو وګورئ ډېر تاریخ تېر شو ډېر کم خلق پیدا کېږي چې هغه د قام د ډوبه کښتۍ بچ کړي د ډوبولو نه. دا ولې پیدا کېږي پکې نه او که پیدا شي نو خلق د کښتۍ په ځای په کار جا کښتۍ را دغه کوي که نه بچ کوي نو دوی د پښتانه په شریکه ونیسي د کښتۍ نه سمندر ته اړتاو کړي هغه ډوب کړي. ځکه زموږ په پښتنو کې لیډر نه پیدا کېږي قاید نه پیدا کېږي چې هغه د پښتانه د دې بحران نه وباسي
او د پښتنو دا سیمه چې دی دا یو د دنیا یو مشره سیمه جوړه کړي، ځکه چې پښتون په خپله دشمن دی د خپل خیرخوا. نو ځکه په دې کې خیرخوا نه پیدا کېږي، او که خیرخوا پیدا کېږي هغه دی وجني. نو ځکه د خیرخانه دی بې نشانه، ځکه د تاریخ نه اوس په تاریخ کې د خپل نوم نشي جوړولی. تا ټوکړې ټوکړې خوشحال کو در بدر دی جمال کو، خو امان دی پس حال کړو بې وطن سرګردانه. تاسو وګورئ خوشحال بابا هغه د خپل سیمې نه دغه کړی و، تړي پار کړی و، شړلی و. بیا جمال الدین افغاني صاحب غریب هم د افغانستان نه تښتېدلی و، خلکو نه پرېښودو. او امان غریب هم امان الله باچا هغه هم بار وفات شوی دی. نو دا د پښتنو چېرې دا درې واړه د دې خیرخواګانو نو پښتنو سره څه چل وکړو، په خپل یې ورک کړل او بې وطنه غریبان او سرګردان مړه شول. بیا غني خان وایي چې د ګنګوټ سوټو کې جاله، بې هنره بې کماله، په هنر خواب په ډیران ناسې خوشحاله. بله کمی څه ده؟ یو کمی خو دغه دی که نه چې د خپل مشران او خپل خیرخواګان دی په خپله د وطن نه وباسي. بله کمی چې ورته غني خان په وړاندې کوي نو هغه دا دی چې ته په ډیران ناسې خوشحاله، په ګندګۍ کې خوشحاله، په غلامۍ کې خوشحاله. د ګنګوټ سوټو کې جاله، ته د مثال دی د ګنګوټ ته په سوټو کې خپلې کورونه جوړی، او بې هنره بې کماله، نه د سره څه هنر شته، نه سره کمال شته، نه سره علم شته دی. او په هنر د ورور پیمانه خو څه کې چې ستا یو ورور یې هغه هنرمند شي، یو علم والا شي، صلاحیتونه والا شي، نو د ټول نه غټ دشمن ته د ټول نه غټ ناسوده پې ته دشمن ته زمونږ د والو ضرورت نشته چې دشمن مونږ ووایي. دا خو دشمنان بېوقوفه دي. دا خپل پښتون پوره دی که نه، بس په دې کې چې څوک راوچتېږي هم دی به یې وژني. تاسو وګورئ چا چې هم د قام دپاره اوس هم په دې څو ورځو کې چا د قام دپاره د سیمې دپاره خبره کړې ده هغه یې مړه کړو. چا مړه کړو؟ هم د خپلو خلکو مړه کړو، ځکه چې ناسوده پې دی په خپله دی. او بیا غني خان ته په آخر کې وایي بې ناموسه ستا کارونه، ستا بېکاره ناموسونه، ستا زړګی وچو پښتونه. زړه مې چاودی دی له تا نه. ستا کارونه چې دا بې ناموسه دي، هېڅ ناموس نه لري، بې عزته کارونه کې، او ستا بېکاره ناموسونه. که ته ناموس کې نه په بې ځای باندې لږ ګوره په افغانستان کې دغه یو د عربو نه راغلی و، او زما په افغانستان کې ناست دی، د یو ټیک ته هغوی خو یو پلانینګ جوړ کړی و، که دغه خنزیر نه وی نو بله څه بانه به یې جوړه کړې وه، خو ته یې استعمال کړې. راغلی و په افغانستان کې ناست وي جهاد کوم. هلکه خدای دې غر کا، ستا وطن ته خو په خپله دغه خلق درغلی دی، ستا هر څه په قبضه کې اخیستی دي. ته به خپل وطن کې جهاد کې که نه راځې به زما په سیمه باندې به جهاد کې. او بیا دومره د دې حرامیتوب ته وګورئ چې ګوره د عربیان چې دي که نه سعودي والا دا ټول وهابیان دي. وهابیان پټکې نه په سر پټکې او ټوپۍ ته دې دغه وایي بدعت وایي، او د دغې خنزیر پټکې هم په سر و، پټکې به یې وهو. دا ولې چې د پښتنو سره مشابهت پیدا کړم. او خلک وایي د پښتنې سره واده کړو، بچلو به پښتو ورته دم پښتو زده کړې وه، څه چل وشو وته یې د لوټې لوټې کو. نو د ده ناموس دی چې ناموس کوي نو هلکه ولې موږ نه دا زموږ مېلمه دی موږ یې نه وباسو په تن دی. څوک دله تاسو فنا ولې ورکړې څل دی؟ ده په خپله خاوره باندې د خپل دشمن سره جهاد کړی دی، کو نه دی کړی. نو ما دې پرېږدي دلته یې نه راځي. زه به په خپله په موږ پښتنو کې داسې صلاحیت پیدا کېدل پکار دي چې په خپله د خپل دشمن سره جنګ کوو. دا نه چې بل سړی به راځي او زما دپاره به جنګ کوي. نه نه نه، دا د روس خلاف چې جنګ و، یا دا اوس چې د 20 کاله د دې خنزیرانو دا دور و، په دې کې که د بهر څوک راغلي دي او زمونږ دپاره جنګېدلي نو ویلو ته پکار دی چې مه راځئ، زه یم که نه، زما دشمن دی، ما ته یې پرېږدوئ، تاسو مه راځئ. تاسو چې راشئ تاسو خپلې ایجنډې راوړئ، تاسو خو موږ تباه کوئ. زما عزتمندو دا خبره وه ټول پښتون قام له د دې خبرې باندې سوچ پکار دی چې موږ به څه ورته وایو بېکاره ناموسونه نه کوو. میلمه و نه د دې ولې میلمه دستل دی وباسه یې ورکې کوي.
او ستا زړګی وچوه پښتونه غني خان ورته وایي چې پښتونه ستا زړګی وچوه زړه مې چاودی دی له تا نه ستا د وجې نه زما زړه وچاود په تا پوهه کولو چې زه تا پوهه کړم تا نه د سړي زوی جوړ کړم زما زړه دې وچو زما زمونږ دا د غني خان نظم مو په زړه چاودې باندې حقیقت کې زموږ پښتون قام زړه چاودې دی که زړه چاودې نه وي نو د غیرو به په حکومتونه نه کول د غیرو به زمونږ وسایل نه لوټ کول د غیرو به زمونږ بچي نه یتیمانان کول د غیرو به زمونږ ځوانان نه غلامان کول زما عزتمندو نن تاسو کو ګورئ موږ کې دا کمی ډېرې زیاتې دي کو مغولي مونږ وایي دا زما رور دی کو عربي مونږ وایي دا زما رور دی عرب زمونږ صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دی پیغمبر دی په هغه ایمان دی او د هغه پوخ امت پښتون قام دی د پښتون په شان مسلمان بل په دنیا کې نشته ما ټول قامونه لټولي دي نو زما نه ښه مسلمان څوک دی کله چې زما په سیمه باندې اور بلیږي نو د هغې سبب هم د غیر قامونه جوړېږي د چاته چې مونږ رور وایو نو زما عزتمندو مونږ به ځان پېژنو خپله خبره به کوو مونږ که ناموس کوو که ننګ کوو نو په خپل قام به یې کوو په خپله سیمه به یې کوو د بل دپاره لکه تاسو ګورئ زموږ په دې افغانستان کې نه بلکې په دې کشمیر کې څومره پښتانه شهیدان کېږي شهیدان خو ورته نه شو ویلی خو ځي که نه دغه رنګه چیتنیا ته وګوره زموږ خلک به چیتنیا نه تلل لکه ته ناموس په چا کې یا دې سیریا ته په کوم ځي ډېر داسې د مذهبي د شیعهګان دي که نه پښتانه دي او هغه ځي شام ته ولې زه جهاد کوم خدای دې په خیر کوه بل چا باندې ننګ مه کوه ننګ په خپله سیمه وکړه په خپل قام وکړه او خپل رهبر چې ستا کوم خیرخواهي مخلص وي د هغه قدر وکړه او د هغه مرسته وکړه نو بیا به د حالات په موږ نه راځي زما عزتمندو دا د غني خان نظم وکړو چې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره نورو ته ولېږئ چې ستاسو هم څه وشي او پښتانه پوه شي چې یاره موږ له به څه کول پکار دي